لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكينا وبكينا وبكينا سيبكينا وبكينا كينا وكينا مخمخ چې مسله وړاندې کو جهان باندې الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان ورونو د سوخنا زمنګا د پیر سیف الرحمن د مریدانو سره فقاید باندې جوابي قسطونه او یو سلسله روانه ده. هغه سلسله کې استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی دامت برکاتهم العالیه د سیفیانو ته د مناظرې دعوت ورکو چې مناظره وکړو تاسو په عقایدو باندې چې تاسو کوم عقیده باندې تاسو تیاری موږ به مناظره تاسو سره وکړو. په زید دی چې د مناظرې هغه خبره او دعوت قبول کړی وي د کوټي یو مولا اولنی کلیپونه کړیو د هغې په بنا باندې زمون خبر د هغه سره روانه شوه، لیکن دوی بیا هغه عبدالخالق بریلی چې کوم په کوټه کې اوسیږي د هغه د دفاع دپاره ټولو جوابي کلیپونه وکړل. حقیقت کې هغه دفاع یې کوله خو لیکن دفاع یې ونه کړې شوه. الحمدلله د سیفیانو ته په خپله دا معلومه شوه چې زمونږ عبدالخالق بریلوي چې کوم کوټه کې اوسیږي هغه د مناظرې کولو اهل نه دی او هغه ته مکمل د خاموشۍ دعوت ورکړه چې ته بقایا چې ته باقی خاموش شه او د مناظرې د دې خبر نه رستو شه. په دغه موقع باندې د دې خپل عالم د دفاع دپاره د دې ګڼو مولیانو خبرې کړې دي، خو په هغې کې چې کوم خطرناکې او بیهوده خبرې کړې دي د دوی یو مولا دی مفتی ثناء الله مظهری. نو مفتی باندې ځکه چې د هغه چې کومه طریقې کار او حالات هغه د مفتی څخه چې د مسلمان نه دی. استاد محترم خلاف هغه ډېر زیات نازیبه الفاظ استعمال کړي دي، تهمتونه، الزامونه، کنزلې او بد ردي. نو دا خبرې موږ ته هم راځي، خو زه افسوس په دې باندې کوم چې ستا ښایسته مزیداره په سنت طریقه ګیره ده او پګړې دې ښایسته په سر ده او ته په خولې باندې داسې سپک الفاظ وې، نو کم از کم د دې خپل ګیرې او د دې پګړې لحاظ وساته. کم از کم په دنیا کې ستا دا ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ګوري دا به یوازې سیفیان او بریلیان نه ګوري، دا به عوام مسلمانان هم ګوري، اهل باطل به هم ګوري، اهل حق به هم ګوري، مسلمانان او غیر مسلمانان به دا ګوري. نو هغوی به ستا د دې ګیره او د پګړې سره د ویډیو نه څه تاثر اخلي. اوس که زه شروع شم د پیر سیف الرحمن صاحب چې د دې سیفیانو بریلیانو چې کوم مشر دي د هغه حالات او زندگی ذکر کوم، نو یقینا ډېر سیفیان به غوسه شي چې دا یې د هغه ماضي ولې بیان کړ. نه بیانو ځکه هغه چې کوم اعمال دي د هغې سره زما کار نشته. باړه کې چې هغه کوم ژوند تېر کړي د هغې باره کې زه سم نه ویم، څنګه تېر کړی دی، ښې تېر کړی، بد تېر کړی، معاملې د الله سره ده. یا د دین علاوه زه د دې سیفیانو د ایاز علي شاه باچا صاحب د هغه زندگی او ماضی ذکر کم چې د ماضی څنګه وه، نو یقینا دا خبره به سیفیان به بدم وګڼي او به چې عقیده ذکر کوه خو کردار راله ولې ذکر کړي. اگر چې هغه به ستا مفتی ثناء الله صاحب ستا په شان نازیبه او دروغ او کذب بني، اب حقیقت انشاءالله په ثبوت او په گواهانو به در کوم چې څه درته مکمل حقیقت به وي چې څه درته ویم، که د پیر سیف الرحمن وي او که ایاز باچا یا کوم ستاسو کوم مولیان دي یو جو به درته ویم، لیکن دغه نه ویم.
نو ګوره مفتی ثنا الله صاحب ته چې په کنځلو باندې او په تهمتونو په الزامونو باندې نو موږ نه په تهمتونو نه په الزامونو نه په کنځلو په دې باندې موږ خپل میدان نه پرېږدو. دا تهمتونه زمونږ د اسلام په تاریخ کې په نیکانو خلکو همیشه لګېدلي دي، پیغمبرانو باندې لګېدلي دي، په صحابه کرامو لګېدلي دي، په اولیاء کرامو لګېدلي دي، کنځلې ورته شوي دي. نو دا جواب موږ تعالی نه درکو چې تا ته موږ هم کنځل یا تهمتونه ولګو. دا جواب نه، دا طریقه نه ده. مفتی ثنا الله صاحب کبل فرض عالم او مولای او مدرسه کې د سبق ویلي، استاد محترم استاد المناظرین تاسو د عقیدې خبره کړې وه چې تاسو د غیر الله نه مافوق الاسباب امداد غواړي. په دغه بنا باندې تاسو د اسلام پرانا کې د شریعت پرانا کې د دایر اسلام نه خارج عقیده راته ذکر کړی و، ما هم د ذکر کړ. استاد محترم تاسو ته ویلو چې تاسو عقیده د علم غیب هم ده، تاسو عقیده د حاضر ناظر هم ده، تاسو عقیده د دین علاوه د امت مسلمه د تکفیر دي. هغه عقیده باندې تاسو ولې تیاری چې په الزامونو تهمتونو مشهور وکړو. ما مخکې د عبدالخالق بریلی ته ویلو، اوس یې تا ته ویم ثنا الله کنزل ماره دا ستا د عقیدې یو عالم دی او هغه کتاب لیکلی چې زمونږ نبی حاضر ناظر دی. نو ستا عقیده حاضر ناظر ده. ته وایې چې زمونږ استادانو او منګه چې سبقونه ویلي د دیوبند د مدرسې نه مو ویلي دي او زمونږ عقیده د علماء دیوبند په شان ده، لیکن تاسو منګ یادوي چې دا پنجپیریان یا وابیان دي. نو دا ستا د پیر سیف الرحمن کتاب دی او دی پیر سیف الرحمن په خپل کتاب کې 254 صفحه کې لیکي چې زه د دیوبندیانو په کفر کې شک نه کوم. ستا پیر سیف الرحمن وی دیوبندیان کافران دي. دا د پیر سیف الرحمن یو بل کتاب دی، دا شاګرد لیکلی دی، هغه وی چې دیوبندیان دا کافران دي د خپل کتاب کې، او بل دا وی چې زمونږ پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر ناظر د صفه باره کې دا وی. او دا عقیده چې څنګه د پیر سیف الرحمن دا د سیفی جماعت ته دا عقیده د بریلیانو د احمد رضا خان بریلویم ده. ګوره د احمد رضا خان بریلوی ملفوظات تی صفحه نمبر 218 حصہ دوم ده. دی وی چې دیوبندیان دا مرتد دي. نو ګوره بریلیان متکافر وی، ستا پیر سیف الرحمن هم کافر وی، دیوبند بریلیان هم حاضر ناظر عقیده لري او سیفیان هم د حاضر ناظر د علم غیب د مختار کل د نداء الی الغائب دا ټول عقیده دویم لري. عقیده ستاسو د بریلیان اوس کې ته تهمتون لګي پاغي سم نه جوړیږي. مفتی ثنا الله صاحب ته یو دعوت تر کوم که په دغه مناظره کولو کې عاجز نه او صلاحیت درکې وي، علم دې کړی وي مولای او د عبدالخالق د طرف نه دفاع تکول شي ام په دغه عقیده چې په کوم باندې موږ عبدالخالق په تکلیفونه کړی دي جوابونه مو کړی دي تر سره کینه د عبدالخالق یو جامه به جوړ شي او خیر دی. موږ به و چې عبدالخالق صاحب عاجز نه شو، هغه به معذور وګڼو چې هغه معذور دي، د مناظرې کولو قادر نه لري، قدرت نه لري. دا خو د مفتی ثنا الله صاحب د کنزلو جواب مو نه که ما د کنزلو په باره کې ورته وي چې د مناظرې میدان ته راشه، خبره په خبرو ختمېږي، په کنزل نه ختمېږي. ته کنزلې کې زه کنزلې کوم، دا خو به یو سلسلې په کنزلو څه نه کېږي او ذاتیاتو باندې سم نه جوړېږي. نور دنیا ته پته چې حقیقت څه دی او تهمتونه تا لګولي دي. په دې تهمتونو موږ د الله رب العالمین نه په آخرت کې ستانه به انشاءالله انتقام اخلو، دنیا کې ته نه وایو. یو بل مولا دی هاشم نعمانی، انشاءالله چې دی ویډیو شروع کې به تاسو ته تصویران بیا وښودلی شي. دی هاشم نعمانی د مناظرې خبره کړې ده، خو دی وی مناظره به کوو، شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه به ثالث وي، یا به عنایت الله برهانی ثالث وي، یا مفتی ګوهرعلی شاه صاحب ثالث وي. د دې جواب ما عبدالخالق تم کړو، بریلی ته تا ته هم کوم. مناظره چې کیږي نو هغه دنیا ګوري چې په دې کې کم جانب حق ته او کم جانب باطل دی. ثالث که چېرې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه شي بالفرض نو دوه صورت لري. یو صورت دا چې هغه د علماء دیوبند په حق کې فیصله وکړه او کوي بم دازم ایمان او یقین دي، ځکه چې هغه حق او باطل پیژني. شیخ صاحب عالم دي، ته به وایي چې ستا د عقیدې سړی دی ځکه ستا په باره کې خبره وکړه، بیا به وایي چې ستاسو سړی دی ځکه ستاسو په باره کې فیصله وکړه چې دیوبندیانو په دې مناظره کې فتح حاصله کړه مقابل شکست. او دویم موږ ستاسو په شان ګستاخ او بې ادبه نه یو چې د خپلو اکابرینو وړاندې تاسو سره موږ بحثونه وکړو.
ثالث په دغه بنا باندې منګه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه نه کینو بلکې ستا عنایت الله برهانی کینې نه عنایت الله برهانی صاحب موږ ثالث نه تسلیمو چې موږ ثالث نه تسلیمو په دې بنا باندې پاغ باندې اتفاق تاسو سره نه راځي او بل کوم شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه باندې ته چې فیصله کوو د مناظره کول ضرورت نشته ستا عقیده هم په کتابونو کې موجود ده زما عقیده هم په کتابونو کې موجود ده دواړه جانب بخپل عقاید شیخ صاحب ته وړاندې کو بس هغه بوي چې دا یو جانب ټیک او دا بل جانب غلط د مناظرې ضرورت پاتې نشو مناظره خو سړی اله کوي چې کم از کم د مخامخ د شیخ او د یو عالم مخ تر ناس قابل نه ته ځکه مناظره کې نو دا کم سړی چې مناظره نه کوي ناغه به کې دا خبرې لټي چې فلانې بکینه او یو بکینه او دو بکینه او فلانې ځای کې بکینو صاحب مفتی سے محترم نمبر درکړی دي یو زما نمبر درکړی یو زنګ دبل ملګری حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب نمبر درکړی دي قبل فرض په مناظره کولو کې سنجیدګي راځي کی بنو او د اسی کلیفونو د کنزلو د تهمتونو د بیزایات الزامات دین سم نه جوړي د عقیده خبره د زمنګ استاد اختلاف د ذاتیات نه دي زمنګ استاد اختلاف د عقیده دي استاد د سیفی جماعت عقیده زمنګ پنځ باندې غلطه استاد پنځ باندې زمنګ عقیده غلطه الحمدلله زمنګ تعلق ته علماء دیوبند سره دي کوم مناظره کې ډیره بهتره ده نور کنزلی او د دې سجن د الله په خاطر باندې کم از کم خیال ساتي ځکه چې ګیره او پګړې دی پسروي چې ګیره دی او خسته پګړې دی پسروي او تسپک لهجه استعمالي کنزلی کې نو کم از کم دا عوام چې کوم مسلمانان ناظرین هغه بتانه کم درس اخلي چې ګوره مولیانو ته ګوره کنزلی کې ستاد وجه نه بټول علما بدنام شي لکه څنګه ستاد وجه شول خلک پتا باندې کم طعن او لعن ویلي خو به هر حال نور چې څومره د دې مولیانو چې کلیپونه کړی دي کبل فرض مناظره کوي زما نمبر ځان سره کوي 0333 33 ډبل 0333 936 5486 دا زما نمبر دی او زموږ د بل ملګری حضرت مولانا عبدالرحمن عابد سے 0333 بیا 33 بیا 00274 دا دوه نمبر دي کبل فرض مناظره کوي خو په سنجیدګي ماحول کې بکینو د کتابونو دلایل پرانا کې بحث وکړو زمونږ عقیده کې ټیک وا تاسو براوړي په دلیل سره مثابت کړه که تاسو عقیده بالفرض والمحال ټیک وا او زمونږ غلط او درو وړو دي کې څه خبره ده خو کم از کم کینی او که کینی نو د اصل کلیفون سم نه جوړیږي یو سړی به یو غړ ته کانډي بل تولي تاسو خو فارغ ناس هم دغه مکار دي کنځلې او بدر دي سپک الفاظ او دا شان خبره ترې نو کوم مناظره کې تاسو سنجیدګي رابطه او کوي خو د مناظرې د پاره اسی په ټلیفون د بحثون د پاره نه چې بیا په نیمه کې ټلیفون نه کټ کوي او کنه مناظره کې سنجیده نه نو کم از کم نور خدمات کوم د وسکیږي وی کوي خو کنزل او تهمتونه سم نه جوړیږي او نور کبل فرض تاسو دا کم تهمتونه ثنا الله سب تعالی ګول دي ک په دې باندې ته زما سره گواښتا نو په دې بیا یو خفیه طریقې سره په دې بم یو مجلس وکړو چې دا ذاتیات هم ښکاره کو چې آیا د مفتی سے محترم په باره کې دا حقیقت دی او کدا دروغ او کذب دی خو حقیقت به بیا ښکاره کې خود دلایل پرانا کې چې کم شرعي معتبر کړی دي دا سینا چې ته په خپل کور کې ځان ته دلایل معتبر کې او په کور کې ځان ته ثبوت ګوري دا تهمتونه سړی لګول شي لیکن موږ اخرت منو د الله رب العالمین مخ ته حضور منو د الله جل شانه مخ ته حساب کتاب منو د دې وجه موږ تهمتونه نه لګو او تاسو اخرت سم شاته کړی دي خېټه دا او د خېټه ملنګان دي د زیارتونو منجوران دي نو ټیک د تاسو بخامخه ارسه وای خو په دغه سیستا سره موږ بحث نکو قبل فرض د مناظرې باره کې سنجیده ډېر بهتره او کنه په تهمتونو باندې سم نه کیږي الله جل شانه دې موږ ټول ته په عقیده اهل السنه والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کی او د هر منافق او د هر شیطان د شر او وسوسې نه دی الله جل شانه موږ ټول مسلمانانو ته حفاظت نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.